محترم مسلمانانو، خوشحالي غواړئ، ژوند کې سکون غواړئ، مزې حاصلول غواړئ. اصل ژوند هغه دی چې انسان ته سکون وي. اصل ژوند هغه دی چې انسان خوشحاله وي. اصل ژوند هغه دی چې انسان ته بیماري نه وي، ډپریشن ورته نه وي، ټینشن ورته نه وي، غم ورته نه وي، تکلیف ورته نه وي، بیماري ورته نه وي، د زړه سکون ورته وي، راحت ورته وي. نو راځئ نن درته داسې بهترین عمل، بهترینه وظیفه ښیمه چې ټول عمر به تاسو چېرته هم خفه نه شئ. ټول عمر کې به تاسو ته چېرته نقصان ونه رسي. ټول عمر کې به الله تعالی په تاسو ته انشاءالله مصیبت رانه ولي، او الله تعالی به داسې خوشحالیانې درکړي د دنیا او د آخرت. صرف یو عمل وکئ، یو وظیفه تاسو شروع کئ، ټول عمر به ټولې خوشحالۍ تاسو په نصیب باندې شي. ستاسو رشتې به هم کولی شي او هر حاجت به هم خود به خود پوره کیږي. تاسو لاسونه هم مه پورته کوئ، تاسو وظیفې هم مه کوئ، تاسو نور هغه صرف 15 وخته مونځ کوئ، د قرآن څه ناڅه تلاوت روزانه کوئ، او دا عمل صرف دا وظیفه ځان سره وکئ. خو دا وظیفه به صرف یو وارې کوئ په ټوله زندګۍ کې، او دا وظیفه به انشاءالله ستاسو په ژوند کې داسې انقلابي هغه هواګانې راولي، داسې پسرلي به پکې راولي، داسې خوشبویانې به ستاسو په ژوند کې راولي محترمو. داسې بهترینې هغه نمونې به ستا په ژوند کې راشي محترمو، چې انشاءالله ته ما ته به دعاګانې کې تاسو، او ما ته به انشاءالله د زړه دعاګانې کوي چې واقعي دا خبره 100% صحیح ده، او الله تعالی به ستاسو انشاءالله حامی او ناصر مددګار شي. نو دا عمل را سره انشاءالله خامخا نن واورئ او خامخا یې شروع کړئ انشاءالله د خپل ژوند د سکون او خوشحالۍ او د راحت او د چین دپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافرو کوم چې بهر دی، الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه حاجات تمام په تمام پوره کړه. محترم مسلمانانو، داسې بهترینه نسخه او بهترینه وظیفه راته د خوشحالو ښیمه، د چین سکون راحت عمل درته ښیمه چې ټول عمر کې به پریشانۍ او مصیبتونه انشاءالله تاسو خواته نه راځي. حاجتونه هم بغیر د دوا نه پوره کیږي، لاس په هم نه پورته کوئ، الله تعالی هم حاجات پوره کوي او د عافیت زندگی برته الله تعالی درکړي. صحیح شوه که نه؟ نو دا وظیفه انشاءالله تاسو په دې عمل وکړئ، دا وظیفه انشاءالله شروع کړئ. ها، زه درته د الله تعالی په نوم باندې په درد دل سره دا خبره کوم، ها، د زړه په درد سره دا خبره تاسو ته کومه چې کومې زنانه او نارینه وایي چې په دنیا کې د الله تعالی موږ ته چین سکون راحت راکړي، پریشانۍ دې ختم شي، پریشانۍ دې نه راځي. نو محترم مسلمانانو، که غواړئ چې الله تعالی دې د عافیت او د خوشحالو زندگی راکړي، نو دا خوشحالۍ او دا عافیت او دا مزې د چا په لاس کې دي؟ دا د صرف الله جل شانه په لاس کې دي. ها، صحیح شوه که نه؟ نو کله چې الله جل شانه په لاس کې دي محترمو، نو بیا د الله تعالی ناراضه کول محترمو او په ګناهونو باندې ځان مشغولول، د ګناهونو په لذت کې په مزو کې خپله خوشحالي موندل همیشه دپاره دا د الله جل شانه عذاب ته او د بیچینۍ او د مصیبتونو او د تکالیفو کې مبتلا کېدو دپاره دا د خپله قدم دی. یعنې څوک چې هم د الله تعالی الله تعالی دغه ورکوي که نه، د الله تعالی په اندامونو باندې راکړي اندامونه، یعنې وجود، سترګې، غوږونه، پوزه، نور جسم کې څومره اندامونه دي، په دې باندې موږ حرام او خوشحالۍ هغه حاصلول غواړو. نو محترمو، د الله تعالی عذاب ته دعوت ورکول دي او د بیچینۍ او د مشکلات او د پریشانو سبب به دا ګرځي. نو محترم مسلمانانو، هر کله چې انسان په بیچینۍ کې مبتلا شي، په خفګانونو کې مبتلا شي، نو محترمو دا د لاسه کسب وي. نو الله تعالی څه فرمایي چې ګوره، حدیث مبارک کې راځي، مفهوم یې داسې دی چې انسان ته کمې خوشحالۍ، انسان ته کم تکلیف رسي یا مصیبت ورته رسي، دا د خپله لاسه رسي. صحیح شوه؟ که د رشته نه کېږي د خپله لاسه نه کېږي، که د بیمار دی د خپله لاسه بیمار دی، که د باندې نور څه مصیبتونه تکلیفونه د خپلو وجې نه دی یا زخم ورته رسي، نو دا د څه وجې نه چې دی د ګناهونو په دلدل کې مبتلا وي، او په خپل لاس باندې په خپله موږ تبر وهو، اپنے هاتھ سے اپنے فوفر کلاړي مار رہے ہیں. ٹھیک دی که نه؟ ګوره، زه درته داسې اوس نسخه ښیم چې انشاءالله تاسو به چېرته هم خفه نه شئ، چېرته هم تکلیف درته میلاو نه شي. انشاءالله دا عمل تاسو کوئ، سان عمل دی. ها، ګوره، خوشحالۍ د الله تعالی په لاس کې دي. صحیح شو که نه؟ خفګانونه د الله تعالی په لاس کې دي. نو دا د ګورئ الله تعالی څه فرمایي چې ګوره، الله تعالی ته په ټولو خلکو کې څوک خوښ دی؟
الله تعالی ته په ټولو مسلمانانو کې په ټولو انسانانو کې کم انسان ډېر زیات خوښ دی ښه نو الله تعالی دا په خپله فرمایي چې قرآن کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله جل شانه فرمایي کم انسان چې زیات تقوادار دی دا ماته زیات نږدې دی دا ماته زیات محبوب دی دا ماته زیات ګران دی صحیح شوه که نه اوس دا ښکلی انسان الله تعالی ته نه دی ګران مالدار انسان الله تعالی ته نه دی ګران داسې تور انسان نه دی یاد کړی چا که چې تقوا وي دغه انسان الله تعالی ته ګران دی صحیح شو اگر کو دغه انسان تور وي خو چې دکې تقوا راله نو دا انسان به الله تعالی ته نږدې او الله تعالی فرمایي چې چا که تقوا راله او زما په حکمونو باندې او د جناب محمد رسول الله وسلم په طریقو باندې ژوند تیر کو زنانه دي کو نارینه دي نو الله تعالی څه فرمایي فلنحینه حیاتا طیبه دته به زه د دنیا غټ لطف زندگی د خوشحالوت زندگی د چین راحت زندگی او حیاتا طیبه ښکلی ژوند به ورته پاک صفا دنیا ورکړمه صحیح شوه که نه نو وظیفه هم دغه د محترم مسلمانانو چې هر هغه فعل هر هغه ګناه هر هغه عمل ما تاسو پرېږدو کوم چې د الله تعالی د ناراض کېدو سبب ګرځي محترم مسلمانانو که موږ دا ګناهونه پرېښودل قسم بالله انشاء الله چې خود به خود به الله تعالی زموږ حاجات پوره کوي خود به خود به زموږ مسلې ختمیږي خود به خود به موږ مالداره کیږو خود به خود به الله جل شانه زموږ په زندګۍ کې انقلاب راولي خود به خود به الله جل شانه رشتې کوي خود به خود به نفرتونه ختمیږي کله چې انسان کې دینداري راشي ټول مصیبتونه د الله تعالی په حکم سره ووړي چې کله انسان څونه بېدینه کیږي په کور کې جنګ جګړې مصیبتونه تکلیفونه حاجتونه نه پوره کول دعاګانې نه قبلېدل محترم مسلمانانو دا د ګناهونو په سبب سره ګرځي علماو ذکر کړي دي لہذا محبت د هغې رب سره وکړو کوم چې همیشه پاتې کېدونکی دی کل من علیها فان الله فرمایي هر څه به ختم شي کل من علیها فان بیا ورپسې الله تعالی فرمایي هغه ذات به باقي پاتې شي کوم چې همیشه ده یعنې د الله تعالی ذات محترم مسلمانانو غرونه به لکه د مالو چې والوځي سمندرونه به ختم شي هغه ورځ دپاره ځان له تیاری وکړو کومه ورځ چې مو تاسو په سر باندې روانه ده کومې بلا نه چې نه خلاصېږو هغې له به غاړه غټۍ ورځو لهذا الله تعالی د ذات نه زموږ خلاصېده نشته دی الله تعالی مو خپل بندګۍ دپاره پیدا کړي خپل عبادت دپاره پیدا کړي محترمو انشاءالله الله تعالی فرمایي قرآن کې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما انسانان او پیریان د خپل عبادت دپاره پیدا کړي نن موږ کوم عبادت وکړو نن روژه محترمو تېره شوله نو روژې تېرېدو سره موږ څونه ګناهونو کې مبتلا شو محترم مسلمانانو راځئ نن د تقوا زندگی اختیار کړو ټول مسلمانان موږ توبه وباسي الله آینده دپاره به هېڅ قسم ګناه نه کوو نه بدنظري کوو نه فردون نه محرمو سره خبرې کوو نه به نور داسې ګناهونو کې مبتلا کېږو نه به ګانې بجانې ورو الله انشاءالله چې تقوا م اختیار کړه توبه م ویستله الله تعالی انقلاب رانوست بیا زه ستاسو انشاءالله ذمهوار یم الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه جزاک الله خیره احسن الجزا فی الدنیا والآخره